من مثال په تور یو کارخانه ویستله ما د په شریکه باندې ویستله 15 لکه روپۍ ما کړې 10 لکه د کړې 12 لکه د کړې 20 لکه هغه کړې 8 لکه هغه کړې مختلف دغه شوي که نه لکه بالفرض دا ضروري دی دې سره متعلق نه دی خو ضروري ده میراثو په دې کې بن په کار راشي یا په دغې مسایلو کې لکه مثال ما 100 روپۍ کړې 5 लाख का ना 200 रकड़ी 10 बल मिसाल 12 बल 8 और 16 चश्वी द टोटल 16 शवी बा 5 14 15 द टोटल 35 लाख शवी का ना तो 35 लाख रुपए माने मुंग जाने कारखाना पोला पोशवी भी नो چې باغی کی کال تیر شو نو په دغې کارخانې موږ له مثلا 60 लाख روپۍ نفع یې راکړه پوه شوې نو د 5 ورکړي د 10 د 12 د 8 نو دا 60 اوس په دې ته به نفع وځي که نه یا مثال په طور د کارخانې نقصان و نو هغه نقصان به په صحیح اعتبار سره یا دا نفع به په صحیح اعتبار سره دا به په دغې نسبت سره بیا معلومي اوس لکه مثال په طور ما به کې 15 لک روپۍ ورکړي دي او زه راته وایم چې هلکه زمونږ په دې 4 واړو کې دا پلان کې امیر دی امیر صاحب مال د 60 लाख روپۍ نه به چې دې راووته زما د 15 لکو په مناسب باندې مال خپله ګټه راکړه پوه شوې بې دا به داسې تقسیموي ټوټل 35 وی که نه او نفع یې څومره راوړه نو زما دا 5 چې وي دا په 100 کې وي په 35 کې که نه دا برابر دي زما حصه اوس نامعلومه ده او نفع څومره راغلی پوه شوې بې 5 په 60 35 تقسیم کر دو 5 تقسیم 35 دین سور آگئے 0.14 اخواب اسی نورم دی خوش دقیق کافی دی مساوی نامعلوم بٹا 60 دا 60 پا حالت تقسیم کی ردل تیراوڑا 60 ضربی 0.14 ضربی نامعلوم دین بدی کی ضرب ورکا ضربی 60 دین سر آگئی 8.5 دا 60 लाख روپو نمالا 8,57,000 دے راگا مسئلہ ختم پیسہ حضم پوچھوی بھی دیر اولگی چی مارو را 12 लाख روپے خپل انویسٹ کری دی او 60 लाख روپے نبرو و دا مال خپل حصہ راگا ہوئی گی بھی نو دقا طریقہ دا ہاں دا 12 دا پسو کی ورکڑی وی پا 35 کی او ٹوٹل نفسور رو دا 60 12 پا 35 تقسیم کا 12 ضربی 35 12 تقسیمی 35 12 تقسیمی 35 0.34 مساوی 60 دل ترا وڑا کنا 60 کے اولا ضرب ورکا ضربی 60 20.5 پوشو کنا دتا واسطا 60 लाख استا دور رس پوشو نا بلوی ما 8 ورکڑی بلوی ما 10 ورکڑی اغم دا ٹوٹل چی بیا را جمع کی اقا پیک 60 लाख بتی جوڑی دیکھ اسے نا پوئی گئی پوئی شوئی پی کنا دقا ترتیب که بالپر 60,000 نفعی راوڑی دا جو بس بیا والا زرگون ورک 20,000 دل ورکا اغلا خپلی ورکا بل خپلی ورکا
په دې طریقه داسې کوي نقصان یې وکړو لکه یو کارخانه د هغې دورو نقصان وکړو دا د شعر مسایل نن سبا ډېر زیات دي دا غټ غټ سکولونه کالجونه یونیورسټۍ پرایویټ یا کارخانې په ښارونو کې خو ډېر شعر په یو کارخانه کې به 100 شعر وي نو 2 شعر به د ده سره وي 3 به د ده سره وي 15 به د هغه سره وي 10 به د هغه سره وي د دې معنا دا ده چې 2 حصې پکې د ده دي 3 پکې د ده دي 15 پکې د هغه دي 10 پکې د هغه دي نو ټوټل شعر څومره دي نو ټوټل شعر مثلا 200 دي نفع څومره راله دوره راله اوس د چا پکې څومره شعر دي پاک حساب باندې 200 ټوټل دي د ده پکې مثال 10 نو 10 بټا 200 مساوي نامعلوم بټا نفع جو هغه کیلکولیشن ټول وکړه نو چې ګټه څومره راوځي چې هغه درته ووته که نقصان راغلی جو نقصان چې څومره په ده باندې راتلو چې هغه به دی ورکړي اوس دوی دا پیسې راغونډې کړي دي او ګټه چې ده نو دا بالکل د خدای په چاړه به یې په مند نیمو دې چې خو نه کېږي یا نقصان راغی نو چې څومره نقصان دا دی برداشت کړي دومره به دی برداشت کړي داسې خو نه ده د په 12 لکو کې نفع راغلی د هغه په 100 کې راغلی یا د په 12 کې نقصان هغه په 15 کې په دې باندې پوه شوې دې ته هسې ضمناً رالو دا به په میراثو کې هم په کار راځي او په دې نورو بیو میو کې هم سبا دپاره چې د خیره مفتیان شي دا به دله 20 مسلې به دله داسې راځي بیا برته ثانیه نسبت انتخاب اسانه باندې به دې معلومیږي په دې سراجه کې یو مثلا د 3 لورانو خپل پلار واغستو د چا غلامو یوې 100 روپۍ کړې او بلې 10 درهم کړل یو 100 کړل یو یې پکې ورنه کړي بیا بل ورځ پلار وفات شو نور څوک وارثان یې نه نو ثلثان خو د درې واړو خویندو ته رالل که نه 50 درهم هغه پرېښودل یا مثال 60 سوره بیا په هغې کې چې کوم لیک دي پوه شوې نو دغې 2 خویندو په شریکه دی اغستی نو ثلثان خو 3 واړو ته په شریکه به طور ذوي الفرض رالل که نه خو یو ثلث خو پاتې شو که نه او یو ثلث چې دی نو بل هېڅوک عصبه نشته نو چې عصبه نسبي نه وي نو عصبه سببي ته به بیا ورکوې که نه او عصبه سببي هغه آزاد چا چې آزاد کړی دی دا غلام هغه دی نو چې 2 لورانو خپل پلار څنګه واغستو نو فورا آزاد هم شو که نه دا خو ذي رحم محرم دی که نه پوهېږې به نو فورا آزاد شو نو ولا به دې 2 وجې ټکوله راځي ځکه دې اغستی و که نه اوس یو 20 درهم کړي وي بل 10 درهم نو او ټوټل پاتې څومره شوي یو ثلث څومره پاتې شو نو یو ثلث چې مثال په طور تا وکتو نو هغه 70 درهم پوهېږې به نو اوس یوې 20 دي او بل 30 دي نو په 70 کې به د 20 والا زور راځي او د 10 والا به زور راځي په دقیق نسبت به پوهېږې به که نه دا ډېر ضروري شی دی نن سبا ها میراث مسایل نور بیع شرا وغیره حصې میسې په هغې کې بنده په کار راځي اوس دا چې مونږ د کوم ځای نه رالو هغه ځای ته واپس لاړ شه ښه دا مې درته وویې چې د محیط او د قطر په منځ کې کوم یو نسبت دی 22 بټا 7 او دی 22 بټا 7 ته څه ویلی کېږي پای دې ته څه وایي پای او دا چې ته په دې تقسیم کې دې نه څه راشي نو دې ته 1 پای وي دې ته څه وایي او په ریډین نظام کې 2 پای وي 6.2 نو ګویا کې هغې دایره تقسیمه کړې ده شپږو روغو حصو ته او یوه داسې وړه غونده کیسه په دې کیسه پوه شوې بیخي به پوه شوې دقه مسله ده ښه ټیک ده ښه دا خو شو زموږ سره دا موږ د کوم ځای نه دلته راغلي د زاویې نه که نه ټیک شو نو زاویه چې ده د دې مرکز د دایرې نه چې محیط د دایرې ته کوم 2 رداسونه تللي دي نو دقې په منځ کې څه حصه یې راګیره کړې ده که نه نو وی دا 20 درجې زاویه ده 20 درجو زاویه معنی دی
په ډیګري نظام کې چې اوس درجاتي نظام له راشه خپل ډیګري دې کې خو 360 وي که نه ټوټل 360 حصې دي اوس ته وایې د 20 درجې زاویه پوه شوې نو د دې مطلب دا دی چې د دې نه چې دا کرښه کومه تلې ده یو دلته بله دشي تلې ده چې په هغه 360 کې 100 حصې راګیرې کړي دي 20 100 حصې راګیرې کړي دي نو ځکه وایو 20 درجې زاویه ده پوه شوې او یا دقه زاویه غ تعریف چې کوي چې دوه خط غیر همخط خطوط یا غیر همخط شعاعګانې یا دوه غیر همخط قطعات خط د هغې په منځ کې چې په کوم ځای باندې یو ځای شي او د هغې سره کومه ګولایي جوړه شي هغې ته څه ویلی کېږي زاویه هغې ته څه ویلی کېږي زاویه یا ورته قدیم فلکیات قدیم هیئت چې کوم دی که نه هغوی به زاویه لفظ نه استعماله هغوی به قوس لفظ استعماله څه شی قوس وي دلته د 20 درجې قوس جوړېږي دغلته د 50 درجې قوس جوړېږي دې پورې مې پوه شوې د هغه نقطه خط سطحه او جسم د دې تعریفونه د دې په ضمن کې ابعاد ثلاثه چاته ویلی کېږي د هغې تعریف اول ما فرضه هغې ته وایي طول او عرض چاته وایي ما فرضه ثانیه ټیک شوله ما فرضه ثالثا هغه په یو شیز کې نه طول شته نه عرض شته نه عمق شته دې ته څه ویلی کېږي نقطه ټیک شوله بیا دغه خط چې کوم پکې مونږ ووي نو دغه خط سره یو د شعاع یو د خط یو د قطعی خط ٹھیک ده دغه خطوط کرالی که شعاع رالی که قطعی خط رالی دغه بیا یو دی غیر هم خط او یو دی هم خط نو غیر هم خط چې په یو خط نوی پراته جدا خطونو پراته وي یو بل کراس کوي که نه نو دغه چې کله یو بل کراس کی او کوم ګولایي جوړه شي هغې ته وایي هغې ته څه ویلی کېږي زاویه ټیک ده دغه زاویه چې ده نو دغه د دوو خطونو دغې ګولایي مقدار ته څه ویلی کېږي زاویه دو په دایره کې د دوو رداسونو هغې مقدار ته څه ویلی کېږي زاویه دا زاویه څومره درجو ده نو وایي چې په ډیګري نظام کې دایره تقسیم ده په 360 حصو کې نو چې څومره حصې راګیرې کړي جوړه دقیقې زاویه ده که ته ګریډین نظام کې روانې نو چې په ګریډین نظام کې دغې دوو رداسونو څومره حصې راګیرې کړي جو هغه قسمه زاویه ده پوه شوې پې که په ریډین نظام کې جو هغه کې بیا ځان نه حساب دی پوه شوې پې نو دغې په ضمن کې بیا ورسره دا درجاتی نظام او ګریډین نظام او ریډین نظام ده او په دې درجاتی نظام کې به موږ خپل کار کوو په درجاتی نظام کې دایره په 100 حصو کې تقسیم ده په 360 د یوې حصې ته یو درجه وي څه ورته وي یا ورته ډیګري وي په انګریزي کې ورته څه وي ډیګري بیا دا یوه درجه 60 حصو ته جدا تقسیمه کړي یوه حصه 100 حصو تقسیم هغې ته وایي دقیقه هغې ته څه وایي دقیقه بیا یو دقیقه جدا 60 حصو ته تقسیمه کړي هغې ته وایي ثانیه هغې ته څه وایي ثانیه دقیقې په ځای که ته په انګریزي کې وایي منټ او د ثانیې په ځای سیکنډ خو یو د ګړۍ منټونه او سیکنډونه دي که نه او یو د دغې ته ارک منټ او ارک سیکنډ دا ورته ویلی کېږي په ګړۍ کې وګوره 24 شواروز تقسیم د 100 حصو ته 100 ګنټو ته 24 ګنټو ته که نه د یو ګنټه تقسیم د بیا 60 او هغه یو منټ بیا 60 سیکنډو ته یا ته ووایه په دې ګړۍ کې دا ټوله دایره تقسیم کړې د 100 حصو ته 24 ته 24 ګنټې دي که نه او هغه یوه ګنټه بیا تقسیمه کړې ده 60 ته
هغه یو حصہ د هغې ته دقیقه وي هغه دقیقه یا هغه منټ چې دی هغه تقسیم کړی 60 ته نه ته څه وي سیکنډ یا ثانیه پوه شوې او په درجاتي نظام کې دا ټوله دایره تقسیمه کړې ده څه شي ده 360 ته او بیا په هغې کې یوه تقسیمه کړې ده 60 ته نه ته بیا منټ او بیا هغې تقسیمه کړې نه هغې ته سیکنډ پوهېږي پې یو منټ سیکنډ یا درجه منټ سیکنډ دا د درجاتي نظام نه دي او یو ګنټه منټ سیکنډ د وقت دی هغه ځان له شی دی او دا ځان له شی نومونه په دغه منټ سیکنډ کې یو شانتي دي او نور څیزونه څه دي جدا جدا دي پوهېږي پې په درجاتي نظام کې هغه ټوله دایره تقسیم د 360 ته او په وقتي نظام کې تقسیم د 24 ته 24 घंटी का ना अब हो बया इश्तिराक शता दे बया 60 होता बया 60 होता वो पावल की 360 और 24 थी पोएगी बदी किस्सा ठीक शो ना दी किताब तो राशा हाँ अवल दे नुक्ता या डाट दागे तारीफ वर्गड़े ऐसी चीज़ जो किसी बोध में तकसीम को कबूल न करे भाई वो बोध की तकसीम ये लंबाई चौड़ाई मोटाई बगी नहीं ब्या बस दे ख़त ठीक ना नुकात का ऐसा मजमूआ जिसकी सिर्फ लंबाई हो न चौड़ाई न मोटाई जैसे ब्या सतह तो द्वैम नुम हुई मुस्तवी वर्तब हुई हाँ अंग्रेजी के वर्तब प्लेन हुई नक़ तरतीब बांधी जिसम या बाडी जिसमें तूल अरज़ हो इसको सके रहे जिसम بیا ورته دا بیا په فلسفه کې په حکمت کې وي چې دا جسم طبیعي چې دی نو زموږ د متکلمینو هغه رایې دا ده چې دا د اجزا لا تتجزا نه جوړ دی ٹھیک شولا حکما مشایین حکما چې کوم دی هغې وایي چې نه دا د حیولا او د صورت جسمیه نه جوړ دی ٹھیک شولا حیولا صورت جسمیه را لګېدلي نو مطلق جسم دی نه جوړ شوی بیا د هغې سره جسم نوعي صورت نوعیه ورسره را لګېدلې ده یو جسم نوعي دی جوړ شوی دی بیا ورسره صورت شخصي یا تشخص ورسره ملګری شوی یو فرد دی جوړ شوی پوه شوې پې لکه زید عمر بکر دا افراد دي اشخاص دي انسان دا یو نوع ده نو بیا که نوع دا که جنس دی دا جسم مطلق دی نو دی لره خارج کی وجود وی نه افراد لره په خارج کی وجود وی زه تا ته وایم دا څوک دی زید پوه شوې ته ما د انسان وښیې دلته ښودی شي انسان هغه انسان چې په هغې د هغې اطلاق په دم کېږي په دم کېږي په دم کېږي په ټولو باندې کېږي ټول افراد انساني وي اطلاق کېږي داسې څه شی شته نه پوهېږي انسان ته خوی شي چې دا انسان دی که ته وایې چې دی دی زه ته هم د خدای مسلمانه دا انسان نه دی دا خو فرد انساني دی نوع انساني ما نه وښیه نو هغه ښودلی ځکه ذهني شی دی هغه خارجي وجود نه نو دغه حکما وایي مشایین چې څیزونه اجسام بیا جوړ شوي د صورت جسمیه او د حیولا نه ورسره بیا صورت نوعیه ملګری شوی بیا صورت شخصیه نو خارج ته راغلی دی او متکلمین وایي چې نه دا ټول څیزونه جوړ دي د اجزا لا تتجزا نه پوهېږي پې او بیا پکې بل یو اشراقیین غالبا هغې وایي چې د هر څیز هغه یو شخص واحده یو صورت واحده هغه دی ٹھیک ده خو د هغې تفصیلات هلته دي بیا ٹھیک شو بل دائرہ دی وپېژنده که نه دائرہ ایسے نقاط کا مجموعہ جو کسی معین نقطہ سے ہم فاصلہ ہو د داسې نقطو مجموعه چې د یوې خاصې نقطې نه به ټولې نقطې څه وي یو شان فاصلې والا دې ته وایي دایره او دا دایره صرف سطح وي ها جسم نه وي که ته وایې چې دا دایره نه ده دا کره ده څه ده کره ده کره بیا جسم وي او دایره څه وي سطح وي بیا کرې باس په بیا کو ایسا سهبودی ګول جسم په دې کې درې واړه بودونه وي طول پکې وي او عرض پکې وي او عمق پکې جب جس کی سطح پر موجود ہر نقطہ اس کے مرکز سے مساوی الفاصلہ ہو
چې هره نقطه به د دې څه وي مساوي الفاصله وي. بیا دا دایره چې دا په دوه قسمه ده، یو دایره عظیمه یو دایره صغیره. دایره عظیمه او صغیره او د کره د دې بحث ولګ بیا وکړو. ٹھیک شولا وروستو یې کوو. بیا بل سبیت وګوره قطر او دې سره موږ بل څه وي نصف قطر مرکز دایره پوه شوې به نصف قطر یا رداس. ٹھیک شولا نو قطر دې ته وایي چې په دایره کې د یو نقطې نه په خط مستقیم سره روان شي او بلې نقطې د محیط ته ورځي او مرکز په منځ کې راشي نو دې ته وایي قطر. او چې صرف د مرکزه پورې لاړ شي او بریک پې را ټیټ کړي بیا ورته څه وایي رداس. او دې ګیر چاپېره ته څه وایي. او که د یوې نقطې نه بلې نقطې ته لاړ شي مرکز تېر نه شي نو بیا ورته څه وایي وتر. ٹھیک ده. بیا محور قطبین دا به په کره کې وایو ها دې د کرې سره تعلق دی. بیا درجاتی نظام ګریډین نظام ریډین نظام دغه دې وپېژندو که نه. ٹھیک شوله. په دې کې یو قصه پکې صرف بله وه په دې پای کې مونږ ووي چې دا 3.1 چېرته وایي که نه یا 22/7. دا که ته دې چې لږ سرسري حساب کې نو 22/7 که چېرته ښه دقیق حساب کې که نه چې ډېر جوور حساب کې چې وایي چې لکه د یو کس بل سړي ته روپۍ چوانۍ ورته هم ورونه وړي پوه شوې بیا به دا برابر د 355/113 355/113 د دې نوم 3.14 راځي جواب. ها ته وګوره دا به تیم دقه راشي خو هغې اخوا انسو کې فرق راځي. بیا نو هغه اخوا انسي د 22/7 او د دې دا ډېرې اعلی دي دا ډېر صحیح دي. او که وایي چې د دې نوم صحیح حساب وکړم که نه نو بس بیا په دې کې چې د پای کمپیوټر کې یا لیپټاپ کې یا موبایل کې خپل پای کوم ورکړي هغه راوالی وي هغه د ټولو کاروي. خو دا د 22/7 نوم ډېر څه دی اعلی دی. لکه د اشاریې نه چې 3 انسي اخوا ځینو فرق راوځي که نه نو هغه فرق چې راشي نو اوس فرق راغی نو کوم پکې صحیح دی نو د دې هغه ډېر صحیح. اوس که د اشاریې نه اخوا ته صرف 2 انسي رالی که نه نو بیا که ته 355/113 لګي او که 22/7 لګي بیا څه دی یو شی دی. خو که د اشاریې نه د 2 نه سوا انسي دي په کار دي که نه نو بیا دا ولګوه. د دې مطلب دی چې ته ښه دقیق حساب کې ښه جوور حساب کې. د دې د یادولو طریقه په دې کې هغه چوټکله غونته کې ښودلې ده ښه په اسانه باندې وي. اولنی طاق انسي چې کوي دي دا دوه ولیکه. اولنی طاق څه شی دی 1 دی که نه یو جوپي یو طاق 1 ډبل ولیکه. بیا پسې بل طاق څه شی دی بیا پسې بل طاق څه دی 5 ټوټل 6 شوي که نه په منځ کې ورته تقسیم ورکړه او د ښي طرف نه یې شمار کړه نو 355/113 شو دغه طرف. پوه شوې د یادولو 1 3 5 ډبل ولیکه او په منځ یې کوم راځي 3 دی خوا منځ کې تقسیم راغی که نه د دې طرف به یې شمار کړه. د ښي عام طور خو دا د چپ طرف به دغه کېږي که نه د هغې طرف به پرې راشه نو 355/113 دا وي یو پایي ده. دا یو پایي ده. نو په ریډین نظام کې څه وي 2 پایي وي. په دې کې څه پوه شوئ دقه دغه ده. بیا وروستو هغه 3 اکایو کې باهمي نسبت دا به ځان له وګورئ. لکه مثال په طور یو روټۍ ده یو سړی ترې نه 400 حصې نوړۍ جوړ کړي بل ترې نه 360 نوړۍ جوړ کړي او هغه 360 والا نوړۍ به لږې غټې وي که نه بل سړی ترې نه روغې روټۍ نه 6 نوړۍ جوړي نه به ښه غټې که نه نو په دې دا کوم چې ترې نه 6 نوړۍ جوړې کړي د ده په دې یو نوړۍ کې د هغې بل کس چې هغه 400 دې جوړې کړي وي 100 نوړۍ پکې راځي. هغه 360 چې دې جوړې کړي وي نو 100 پکې راځي. او چاته چې دې 6000 نوړۍ جوړې کړي نه پکې 100 راځي. دغه د یو بل سره نسبتونه دي. ها چېرې د ده دا نوړۍ د هغه ځای نه دومره غټه ده چې دا یو نوړۍ شي نو هغه به 100 شي د دې بل دا به 100 شي د بل دا به 100 شي دغه نسبت دی. په دې کې څه پوه شوئ. بیا پسې زاویه
او بیا د زاویې اقسامو او دا کره دا وایو ښه بس دی